بابر اعظم ټول مخالفین غلط ثابت کړل. بابر اعظم هر هغه سړی غلط ثابت کو څوک چې د بابر اعظم خلاف وو. بابر اعظم تیز لوبه نشي کولی، بابر اعظم ماډرن کرکټ نشي کولی، بابر اعظم پاور پلی صحیح نشي لوبولی، بابر اعظم د پاکستان د ټي 20 ټیم قابل نه دی، بابر اعظم داسې بابر اعظم داسې چې چا دغه خبرې کولې هغه په دې پی اس ال کې بابر اعظم غلط ثابت کړل. سپیشلی کوچ عاقب جاوید چې کوم دی هغه ټوټلی بابر اعظم غلط ثابت کو. کوچ عاقب جاوید خپل پسونه پریس کانفرنس کې د بابر اعظم حواله سره دا ویلي دي چې بابر اعظم ماډرن ډے کرکټ نه کوي، د بابر اعظم د سټرایک ریټ ایشو ده، بابر اعظم 50 نه پس لو شي، بابر اعظم چکه نشي وخلې، بابر اعظم چوکه نشي وخلې. مختلف خبرې به تاسو د بابر اعظم حواله سره اوریدلې وي. خو په دې پی اس ال کې بابر اعظم یو سنچري په 52 بالونه وخلې ده، یو سنچري په 57 بالونه وخله. اور دغه پرونه چې کومه سنچري وخلې ده د اسلام آباد یونایټډ خلاف، دغه سنچري په چکه باندې وخله. او پړومنی 38 بالونو باندې بابر اعظم 100 رنزونه کړي وو، 50 رنزونه نومنی 50 په 50 رنزونه وخله، اور بقایا 50 چې کوم دی هغه په 17 بالو کړی دی. یعنی اخر سنچري لاغه په 17 بالونو باندې رسیدلې، اخرانه 50 لکه ډومبنه 100 رنزونو کې 285 وی کنه، نو ډومبنی 50 رن بابر اعظم په 38 بالونو کړو، اور ورپسې بیا بقایا 50 رنزونه په 57 بالونو کړو. 38 او 57 کې فرق چې کوم دی تقریبا د 18 بالونو فرق دی پکې. 18 بالونو فرق ته 19 بالونو الو 20 باله واچوزا 19 بالونو فرق ته پکې خور 20 باله واچوزا 20 بالو فرق 58 باله واچو 3858 کې د 20 فرق ته اړو 20 باله واچو. نو بابر اعظم بیګا چې کوم گیم کړی دی آوټسټینډینګ گیم کړی پرون میچ کې د اسلام آباد یونایټډ خلاف، اور دغه گیم کولو سره بابر اعظم خپل ټول مخالفین غلط ثابت کړي دي. اور زما په خیال باندې بابر اعظم د یو فارمیټ نم نه ډراپ کول پکار. دا خبر وسیم اکرم هم کړی چې بابر اعظم ته ټیسټ نم نشي ډراپ کولای، بابر اعظم ته ټي 20 نم نشي ډراپ کولای، بابر اعظم ته او ډی ای نم نشي ډراپ کولای. اور دا حقیقت خبر ده. یو خو بابر اعظم چې دا وخت کم دی هغه یو کراود پولر کې لاړی دی، مطلب کراود راکاږي چې په کم میچ کې بابر اعظم وي نو الته کراود خامخا راځي. بیګا به تاسو پرون چې کم میچ شوی د اسلام آباد یونایټډ په مقابله په پېښور زلمی نو کراچۍ کې دومره کراود نه راځي ګراوند ته، خو چون کې د بابر اعظم دی میچو د پی اس ال میچو او د بابر اعظم پکې بیا سلیزه هم راغه نو کراود با انجوای کړي هم، خو میکسیمم کراود چې کومو 70-80% کراود صرف بابر اعظم د پر راغلو. نو ځکه الله مو چې بابر اعظم یو کراود پولر کې لاړی دی. او بل بابر اعظم ته د یو فارمیټ نم نشي ډراپ کولای، دا ایکس کرکټر هم وای او دما هم دا راي دا ګوره ک ټي 20 فارمیټ ته پدې کې امتحار کې لاړی 200 سټرایک ریټ ولا نشته، نه پاکستان سره 200 سټرایک ریټ ولا کلاړیان شته. اکم چې خاص سټرایک ریټ کې لاړیان نو هغه حسو کړه په تیر شوی ټي 20 ورلد کپ کې دا غي سټرایک ریټ د 130 نه زیات سټرایک ریټ نو اخه کې لاړیان چې شای په ټیم کې اکچلو چې دای چینجز راولي. عثمان خان تاسو ګورئ، سایم ایوب تاسو ګورئ، بل دای کم کې لړی راوستو ټیم ته چې دی ډېر تیز لوبه کوي. نو ټول سټرایک ریټ د بابر اعظم نه کم سټرایک ریټ د بابر اعظم نه خراب گیم د بابر اعظم نه خراب ایوریج د بابر اعظم نه خراب سټرایک ریټ د ټولو کې لړیانو. نو بابر اعظم ته په یو قانون کې د یو ټیم نه د یو فارمیټ نم نشي ډراپ کولای، ک ټیسټ ته ک او ډی ای دی اور ک ټي 20 دی. خو بل طرف ته کوچ عاقب جاوید چې کوم دی داغه د سړی سره نه لګی دا او نه لګیم په سوجه باندې دا داغه مالم کنفرم پته نشته دی. خو بابر اعظم خلاف ډیر پیټ صحافیان هم لګیا دي، ډیر غټ خلک د بابر اعظم خلاف دی، باقاعده یو کمپین چلی چې ډیر بيخي د ټیم نه لري شي. خو ته بابر اعظم د ټیم نه نشي لري کولای. بابر اعظم غونټه کلاړي پاکستان په تاریخ کې په پیل دل راغو، اور بابر اعظم لا هر فارمیټ کې موقع ورکول پکار دي چې د یو غټ ریکارډ جوړ کړي د دنیا کرکټ ریکارډونه مات کړي. خیر دا خو د ما پوینټ اف ویو د تاسو څه خیال دی کمنټ لازمي وکړئ.